انصاف سپورٹس کمپلیکس کوریا د آل مندن حفظ الرحمن استاذ میموریل کرکٹ ټورنمنټ میله سر ته ورسېده. فاینل میچ کې د هانام ډېرې ټیم د ملاسر ټیم ته ماتې ورکړه او غټه ټرافي یې په خپل نوم کړه. د فاینل میچ مشر میلمه د پاکستان مسلم لیگ نون فی کې 27 امیدوار دلاور خان وو. په اختتامی تقریب کې د مسلم لیگ نون جنرل سیکرټري امیر زیب خان کوریا، محمد عزیر استاذ د انصاف سپورٹس کمپلیکس منیجنګ ډایرکټر مراد علي امجد پرهر، طارق خان بګړه او جنرل کونسلر وی سی کوریا ظفر خان نه علاوه تماشیانو او کلاړیانو ګډون کړی وو. راغلي میلمنو په کلاړیانو کې ټرافي او انعامونه تقسیم کړل. غټه ټرافي د هانام ډېرې کپتان موسی او وړه ټرافي د ملاسر کپتان هدایت همدرد ترلاسه کړه. په ټورنمنټ کې په خلوبا فرمان ته د مین اف دی ټورنمنټ، افساني ګل ته د بیسټ بالر، عادل هادي ته د بیسټ بیټسمین او فخر عباس ته د بیسټ آل راونډر ټرافي ورکړې شوې. په ټورنمنټ کې عیسی غستونکي د ټولو ټیمانو کپتانانو او امپیرانو جنید او شیرین زاده لالا ته هم شیلډونه ورکړې شو. په اختتامی تقریب کې د مرحوم حفظ الرحمن استاذ فرزند جلال الرحمن ته هم یادګاري شیلډ وړاندې کړی شو. اختتامی تقریب ته د خطاب په مشر میلمه دلاور خان ووی چې لوبې د روح صحت ضمانت او د امن زیر دی، خو د بده مرغه زموږ ځوانان د لوبو د سهولت نه محروم دي. هغوی ووی چې د حلقې د ام پی ای او ام ان ای د وجې په ټول یونین کونسل محلنۍ کې یو سرکاري ګراوند نشته او دلته ځوانان په خپلو چندو ګراوندونه په اجارو اخلي. هغوی ووی چې کو الله ماته موکه راکړه نو انشاءالله په هر ویلج کونسل کې به د ځوان کول د کیل کود دپاره د لوبو ګراوندونه جوړوم. تقریب ته امیر زیب استاذ کوریا، محمد عزیر او عثمان خان بګړې نه علاوه د انصاف سپورټس کمپلیکس منیجنګ ډایرکټر مراد علي هم خطابونه وکړل او د کیل کود په اهمیت او ضرورت یې رڼا واچوله. خامخا کیل چې دی نو دا د ګټې او دغه یو ګټې او بل ویلي زموږ هم راتلونکي الیکشن لا روان دی، نو په دې کې به چې نو ګټه بیداد کېږي، نو که ګټه خدای پاک راکړه نو خوشحاله به شو، که رایه نه کړه بیا به هم خوشحاله یو. یو کیل خو به وکړو که نه. مراده دا ګراوند دوی ما ته ووایي چې دا میرزیب استاد صاحب ورکړی. میرزیب استاد صاحب کوم ډېر لویه قرباني کړې ده چې ښه کافي ځای دا کړی دی. بیا مراد وایي چې دا لکه موږ دې له خپلې چاندې او دا ځای هوار کړو. ایمان دا به زه د خپل علاقې دغې نه لږ ښه وګڼم ځکه چې دې کې ګټې او شګې نشته. زمونږ خاص توتالی چې درې پیرې ځان ته هیټریک وایي ما کړی دی. په ایمان که تاسو رالی یو زمونږ هغه ماشومان چې په کم ګراوند کې کیلونه کوي نو تاسو به پرې خفه شئ چې په 2023 ته ګوره او د دې هیټریک ته ګوره او د دې خبرو ته ګوره چې په اسمبلی کې کله کینی او یا دغسې کومې خبرې کوي او د علاقې ته وګوره. مراده چې تا تکاله د سره کومې منډې والې پی ټي آی والا سره نه پی ټي آی خو دا ما مخکې هم ویلي چې دا هوا وه راله والو ته ولاړه او د دې دا خو لړه ځکه چې پرون خو کبیر خان دی او افسر دي ناظم دي زمونږ اته کسان یې چای نه بوتلو نو راته نه ښکاري چې په راتلونکي الیکشن کې ومي. په دې 10 کاله تقریبا 8.5 سال چې نو عمران خان تیر کړو خو زمونږ د علاقې کم تباهي چې وکړه هغه نیشنل پارټۍ وکړه او د سردار بابک وکړه. زه ته یو خبره کوم، زه ګوره ډېر یو عجز سړی یم، زه به په شامي روډ نه پاتې کېږم، زه به تاسو سره په دې خاورو کې ناست یم. منسټر شوی دی بیا 10 کاله شوي دي، تاسو به لیدلی که په دې مخکې به چې د 2-3 میاشتې بعد د علاقې ته راغی اوس په هغه 2-3 میاشتې 2-3 میاشتې شوي چې هم نه راځي. ګیله موږ له د خپله ځانه په کار ده. زه هغه ورځ یو ځای ته تللی وم نو 106 ښکلي دي 106 ښکلي ټول کنډر پراته دي نو هغې چې کومې مطالبې کولې ما ورته مې وروره ماله وټ راکوي او ومې ګټئ او چې مې دله نه کړو نو ستاسو په خدای قسم چې ما له دې ځای نه ونیسئ. اوس 106 ښکلي دي 106 ښکلي دغه کسې پراته دي.
نو راتلونکي حکومت دی کې خو شک نشته چې زمونږ میا محمد نواز شریف صاحب یې راوستی دی نو چې د عمران خان نوم ور پر خطا شو د ادارو نوم ور پر خطا شو نو لاړو په لندن کې ورته مینتونه وکړه چې ته راشه او د خپل پاکستان بیا ښه زوړ پوزیشن ته ورسوه هغه به کېږي ملک هغه سمبالولی شي خو تاسو د خپل علاقه د دې دوو نه خلاصه کوي یو نن چې کوم خټک سره شوی دی یو نه ګوړګوړه ګوتې سره کېنو شوی دی نو هغه هم اوس پکې خلک دی نو کله یو پله بل پله درې څلورم الیکشن دی او څلور پیرې هغه خپل دغه بدلوي هر الیکشن کې دغه نوي پارټي هر الیکشن کې دغه نوي پارټي او دویم سردار بابک ته 15 کاله د تېر کړو 10 کاله تر تېر کړي 15 کاله زموږ د علاقې بل څوک نه دي لیدلي نو په دې وجه زموږ د حلقه کنډار هم پرته وایي چې ګراونډونه آباد دي نو هسپتالونه ویران دي نو زموږ خو نه هسپتالونه شته نه هو ګراونډونه شته په نواګۍ کې چې هغه والي صاحب کوم هسپتال جوړ کړم اخ هسپتال دی په خودخیل کې چې کوم هسپتال والي صاحب جوړ کړی اخ هسپتال دی په توتالی کې خو یو باتروم کدرې پکې هم نه جوړ کړی نواګۍ ته پته نشته چې دلته پکې جوړ کړی دی که نه جوړ کړی خو دلته به هم نه جوړ کړی پرون هم کله لاره باندې تلو زموږ یو ملګری و هغه ماته دلته ډیګري کالج دی جینکو هغوی ته د اوبو پروګرام نشته نو که دی له خیراتي کویه وکړو نو زه سره په خندا شوم زه وبه کوو انشاءالله کې خیري خو دا د ایم پی ای د سره پاره د صرف د ناسته دپاسې ته کېنه ته پاسه ته کېنه ته پاسې دې دپاره یې دی خو به د خپلې علاقې تپوس کوي او یو کلاسپور دی نو کلاسپور خو په دغه ټایم کې را خلک نه یو پوهېدم نه بل دغه ټایم کې د ځمکې قیمت هم دومره نو 4 کناله ځمکه کم اخیسته نن د هغې 1 کروڑ روپۍ قیمت دی او د کلاسپور تاسو یې تنخواه حساب وکړئ نو چې کله دی د 15 کالو عمر کې ریټایر کېږي نو دی به 15 لکه روپۍ اخلي نو یو یې خو له زندګي هم ختمه کړه بل یې 50 لکه روپۍ نقصان هم وکړو نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې هغه ګوره 17 او 18 ګریډ نه دي برتي کړي خو ټولې کلاسپور برتي کړي دي چپړاسي وته ځکه نه و چې دې باندې څه برګري زموږ نه خفه کېږي وایي ته چې ودرېږې ته چپړاسي کوې نو په کلاسپور باندې 40 لکه روپۍ نقصان یې ولهم وکړو او زندگی ولهم ختمه کړه او ځمکه یې ترې نه هم واخیسته نو یو مهرباني وکړئ دغه نه راوځي اوس خو پکې څه کسان ناران شوي دي او بله ځکه زموږ پارټۍ ته نه دی راغلی بلې ته تللی دی خو کم از کم هغه زنځیر یې مات کړي چې به یې زه نوره د غلامي نشم کولی نو ځان یې د غلامۍ نه راوباسئ حقیقت طرف ته راشئ بلو تاسو خیر زما یې د ملګرو نه هم تپوس کولی شي ما وګورئ د اغوستو چلم ما لري تاسو ما وګټئ نو قسم په خدای دی زه بار بار دا وایم چې نشم کولی نو بیا به تاسو ته مخاطب نه یم چې به یې زه تللی ما په ما په اسمبلی کې کار 15 کاله تېر کړو ما را کار ونه کړو خدای شته په نیمګړي کې به واپس راغلی ما خو زه تاسو ته داد در کوم چې تاسو د ډېر د حوصله افزای او ډېر مطلب دی چې دا میچ په ښه شان سره ترسره کړو او دا میچ چې دی کیل چې دی دا د زندګۍ دا یو حصه ده او دا د مونږه مطلب دی چې دی د دې ځوانانو د دې کشرانو نوجوانانو د دې یو حوصله افزایي کوي او ځکه خو زه به تاسو ته دا ووایم چې علامه اقبال به په جوانانو باندې ډېر زور ورکو او هغه به جوانان را بیدارول ولې چې دا جوانان چې دي دا د مستقبل ستارې دي علامہ اقبال بھوی کرتی ہی وہی قوم زمانے میں ترقی جس قوم کی ہر فرد ہو جانباز سپاہی د مقابله کې هار جیت خامخا کېږي خو دا داسې مقابله نه چې د دشمنۍ ده دا د دوستۍ ده د دوستان دې سره دوستانو لا تعلق سیوا شي لا ورسره ښه ملګرتیا وروڼه دغه سیوا شي دا کلونه موږ هم کړي دي اوس دې روډ ته وایم چې لکه ته دې ته دې سوچ وکړه چې د دې نه مخکې خو 9 کاله د دې جوانان حکومت تیر شو دی هغه ته جوان حکومت وي نو زه افسوس کوم چې په هغې کې هم خو ستاسو په دې مخړنۍ کې مخکې یو دغه تېروتې دی ناظم صاحب تېروتې دی یو ناظم زموږ اوس هم په کوګا کې دی افسوس دا حالت د هغې په کار خو زه دا یو خبره کوم چې ورونو ځان ښه ټیک کړئ
دا سړی زمونږ دی او دا تاسو یاد سي زه د ناوګۍ ما تاسو ما ډېر زیات پیژنئ پکې خو زه به د ده سره باقاعده د دې حالاکي نیمه کوم انشاءالله. یاد وساتئ که دې خدای دله خدای ګټه ورکړه نو دا به داسې نه وي چې د هغه ځای به اوس هم وایي ته د ګلزار بابک نه تپوس وکړه زمونږ ناظم صاحب وایي ته د ګلزار بابک نه تپوس وکړه. افسوس دی یار افسوس دا خبرې دی راغلی دی او دا د زه د دې میدان کې دا خبره کوم چې صاحب کو کامیاب شو خدای دې درکړي زمونږ د سوال دی چې تا دې خدای کامیاب کړي خو ګورې مونږ سره به د هغه او د دې دغه نیمه کوي نیمه دا لکه میراته ده د دې میراث یې تپوس ورنه ورونه اوس د دې بله خبره ته کوم پرون زه ډي سي صاحب له تللی ما د دې استادانو په دغه کې او د ډي او سلم تللی ما دغه استادانو په دغه کې افسوس په دې غټو خبرو چې 15 سال زمونږ د دې مشران وشو خو زمونږ د ډي او صاحب دفتر چاته نه دی معلوم نشته دفتر ځای نشته کورونونه ورکوي دغه ورکوي خو لکه سرکاري ځای نشته. دا درته زه قسمیه وایم چې خدای پاک دې زمونږ د نواز شریف حکومت راولي او چې زمونږ دا ملګري یو زمونږ د دې بونیر نه ورسره یو کینډیډیټ کامیاب شوي دا ته یاد ساته چې دا څیزونه بدلي یو به د ګریډ په دې علاقه باندې په دې امبیلا په دې باندې دا ضرورت کړي دا هسپتال بدله مو چتي دا د زما وعده ده انشاءالله. ځوانانو ویښ شئ. امیر لالا او هغې سره راغلي کم میلمانه چې دي هغې ته د زړه د کومې نه هرکلی وایم. کې آر ډي ټیم او کم چې میچ وګټو هغې ته مبارکباد ورکوم او دوه کسه چې په جګړه ورشي یو به خامخا راپرځي او هدایت خپل خپې هغه ځای کې په تبروال وي کله چې تاسو له ټاس ورکو نو زه د زړه د کومې نه هرکلی کوم خاص کر ساده ګل لالا تا کم چې د رستم نه موږ له راغلی دی د ساده ګل لالا او د دلور خان لالا دپاره دا لاس لږ راوباسئ لږ وکړه په دې لپاره